قرآن کریم چې په کوم څیز باندې د ټولو نه زیات زور راوړی دی، دارنګې کوم طرف ته ډېر زیات ترغیب ورکړی دی. دارنګې قرآن کریم چې نازل شو نو د ټولو نه اوله کومه خبره په قرآن مجید کې شوې او انسان ته د نبي علیه السلام په واسطه سره کوم یو ترغیب ورکړی او د کوم یو کار حکم یې ده ته کړی چې دا کار ته کوه، نو هغه علم دی، د علم حصول دی، خپل ځان پوهه کول دي چې د ټولو نه اول دین اسلام کله راغی او نبی علیه السلام ته کوم حکم وشو نو اقرأ بسم ربک الذی خلق. د ټولو نه اول هغه چې نبی علیه السلام ته حکم وشو نو دا حکم ورته وشو چې اقرأ، د علم حکم یې د ټولو نه اول ورته ورکړم، ځکه چې یو انسان سره علم وي، یو انسان سره د دین پوهه وي، یو انسان د الله تعالی ذات پیژني، یو انسان اسلام پیژني، یو انسان د نبی علیه السلام تعلیمات پیژني، چې دا ټول هر څه په یو انسان کې را جمع شي او د ذهن په دې ټولو خبرو باندې کار کوي، بس دا انسان کامیاب دی، په دنیا کې هم دی کامیاب دی، په آخرت کې هم دی کامیاب دی. په دنیا کې به هم الله د لارې کلاوي د علم د وجې نه چې دی په علم باندې عمل هم کوي، دی د الله تعالی ذات وپیژني، د هغه تابعداري هم کوي، د نبی علیه السلام احکامات وپیژني، د هغه تعلیمات وپیژني، په هغه پسې بیا دی روان وي، په هغې باندې عمل هم کوي. دا ټول هر څه چې یو انسان په خپله زندګۍ کې راولي بس دا انسان کامیاب شو. نو چې یو انسان کامیابیږي او اصل مقصد د هغه د زندګۍ هغه هم کامیابي وي، نو چې اصل مقصد یو انسان ته د زندګۍ ملو شي نو دا انسان د الله نه بیا نور څه غواړي.